حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ ارشاد فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلو چې د دریو خلکو دعا چې دی هغه الله نه رد کوي، یعنی دا درې قسمه خلکو دعا الله ضرور چې دی هغه قبلوي. هغې کې اولنی نمبر هغه کس چې هغه روجهدار دی او د افطاري په ټیم کې د روژه ماتي په ټیم کې دی د الله نه څه غواړي، الله هغه دعا چې دی هغه نه رد کوي. چونکې د رمضان میاشت ده او بیا د روژه ماتي ټیم هم نږدې دی، نو خصوصا د خپل ځان دپاره، د خپل مور و پلار دپاره، د خپل مشرانو دپاره او د چا سره چې تعلق دی هغه ټولو دپاره چې دی د روژه ماتي په ټیم کې دعاګانې غواړئ، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د روژه ماتي په ټیم کې دعا چې دی هغه نه رد کیږي. دویم چې دی د عادل بادشاه، د انصاف پرست او د داسې حکمران چې هغه عادل وي او هغه دعاګانې غواړي نو هغه نه رد کوي. او دریم د هغه کس چې هغه مظلومه دی، په هغه باندې چا ظلم کړی دی، نو الله تعالی د داسې مظلومه دعا چې دی هغه نه رد کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د داسې مظلومه دعا چې هغه الله تعالی بره د وریځو نه اوچت بوزي او د هغې دپاره د اسمان دروازې چې د هغه کولاوي شي، الله رب ذوالجلال فرمایي چې زه به ضرور ستا مدد کوم، اگر چې څه د مصلحت د وجې نه په هغې کې لږ تاخیر هم وشي، خو زه به دا دعا ضرور قبلوم.